بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. محترم مؤمنوالو، نن موږ راغلي یو زموږ د علاقې د چمن ضلع کلا عبدالله ایمینی او ناظم د وفاق المدارس د بلوچستان او د انټي نارکوټکس د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټي چیرمن حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب. نو چونکی درپیښه مسله په ښار کې د کرونا په ټوله دنیا کې د کرونا ده او په هغه کې زموږ ضلع کلا عبدالله خاص کر چمن ډېر دغه سوی دي، متاثره سوی دي. نو زما سره په پینل کې سینیر صحافي د سما نیوز نماینده سید علي اچکزی صاحب هم ناست دي. نو به موږ یو کوچنی مرکه د مولانا صلاح الدین ایوبي صاحب سره وکړو. مولانا صاحب اچکزی صاحب پیش ته ښه راغلی درته وایي. په خیر راغلاست، الله مې عزت وکړ، ډېره مننه ستا د راتګ، خوشحاله شوم. مولانا صاحب یو دوه درې څلور پنځه سواله به سره وکړو. په هغه کې یو دوه سواله د کرونا په باره کې او څه د علاقایي مسایلو په باره کې. د سوالو دغه دا دی چې مثلا اول ته موږ ته په شرعي لحاظ د دې وبا په باره کې چې آیا په تېر وختونو کومې وباوې راغلي دي، د هغه سره د انبیا کرامو سره ونیسي تر اوسه پورې کم تدابیر سوي دي، یا موږ باید چې څه وکړو د کرونا په باره کې که موږ ته لږ مجلس وکړي. کرونا هم دغسې وبا ده لکه چې پخوا دورو کې وباوې راتلې. نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو شپه د مسجد نبوي په طرف راغلی، 2-3 بجې ډېر په تلوار او صحابه ټول راپورته کړل. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته وویل چې چسپ کور ته ولاړ شه، بیبیګانې مو ویښې کړه. هغه ته ووایه چې لمونځ وکړي او موږ به هم دلته لمونځ کوو. نن د اسمان د طرفه څخه یو وبا، یو مرض او یو عذاب را روان دی او د دې مخه به موږ د نن شپې په اطاعت سره ګرځو. نو دا وباوې خو راځي او د دې وبا دوه حیثیته دي، یو خو وبا ده او بل د دې راتلو دي. دا حقیقت دی چې دغه وبا، دغه کرونا دا چې راغلی ده د الله د جانبه ده او د دې دفاع به هم د الله د جانبه کیږي. او کله چې به د صحابو په دور کې داسې یو مشکل راغلی چې ښځې به خبره نه منل، نو دوی به په خپل ځان کې وکتل چې کومې کمۍ وې د ځانه هغه به یې لرې کړې، چې هغه کمۍ به لرې شوې، نو هغه ښځې به هم خبره منل، زوی به هم په لار باندې سو. نو غرض ده چې په دې وخت کې به د ټولو څخه مخکې موږ د خپل الله څخه معافي غواړو، ځکه چې موږ د الله باغیان یو. موږ به د خپل الله استغفار کوو او موږ به توبه کوو او په دا خپل ګریوان کې به وګورو چې کم کمۍ په موږ کې دی. نو د صحابو په دور کې خو دا کېدل، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. دا سره د قرآن روایت دی، آیات دی. او الله پاک هیڅ یو مصیبت ته، هیڅ یو غم تکلیف په خپل بدن نه راولي تر څو چې د خپلو 2 لاسو کړنه وي. نو چې تا وکړ د الله د جانبه، د صحابو په دور کې به د لاندې د جانبه هغه نیک اعمال ختل، د لوړه جانبه د الله رحمتونه راتلل. وزما او ستا عملونه بد دي، د الله د جانبه به نو عذاب راسي. مولانا صاحب که چیرې ته موږ ته دا وایه ته زموږ د علاقې نماینده منتخب ایمینی او هر سړي ته د دا سوال حق دی چې ستا څه وکړي، چونکې تا ته یې ووټ درکړی دی، ته یې نماینده ټاکلی. د عوامو دا رایه ده، عوام دا وایي چې مولانا صاحب فنډ چیرې دی، مولانا صاحب چیرې دی، چونکې بارډر خلک د نانې شبینه د بارډر د بندېدو څخه دلته دې 40,000 کوره د نانې شبینه محتاج دي. نو په دا کې ستاسو څه ذمهواري جوړېږي؟ آیا ستاسو سره په دې کې فنډ شته نشته؟ د عوامو دغه تسلي جواب تاسو څنګه وایست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل دا حق زموږ جوړېږي، پر موږ د عوامو حق دی چې موږ به د دوی په حال ځان خبرو، په مشکلاتو به ځان خبرو، ځکه دغه عوام موږ ته ووټ راکړی دی، موږ یې اسمبلي لاسته ولي. هغه قانون ساز اداره ده، هغه عواین اداره ده، نه هلته به د اواز هلته رسېږي. دا موږ 8,000 کسانو چې ما ته ووټ د ضلع کلا عبدالله نه راکړی دی، دا خو هر یو اسمبلي نه شي تللی، نو موږ به هلته اواز پورته کوو. خو ما د دې په حواله باندې اواز پورته کړی دی، هلته مې غږ کړی دی چې د کلا عبدالله نوعیت د نورو ضلعو څخه بدل دی. دا یو بارډري سیمه ده، دلته نه زراعت شته، نه یو بل تجارت شته، نه یو فیکټري شته، نه یو دلته بل داسې یو کاروبار او زندګي شته. بس دغه یو بارډر دی چې د ډېره وخته څخه
د کلو څه عیني هم دغه حق موږ درلود دغه خلک د چمن چې په ششمایانو باندې مسوا دي نو هغه دلته خپل کاروبار او زندگی کول بارډر سلسلو دوم طرف ته شار لاکډاون سلو نو یو نه سول دوی سوي پر چمن والاو باندې او ما دغه आवाज په اسمبلی کې پورته کړی دی تی به هم اورېدلی لیکن صرف د आवाज سره کېږي موږ د وفاقي حکومت سره مطالبه کړې ده د صوبایي حکومت سره د مطالبه کړې ده بکار دا ده چې زموږ د دې عوامو سره در هغه وخت پورې اوس موږ پر دې بیروږو چې د کورونا بجای به موږ د لوږې او د تنګې دا خلک راسمړي سي یا به د ناجوړي راسمړي سي د نورو ناجوړي نو موږ دغه مطالبه په ټینګه په دې کوو چې کوم اوس موجوده د موږ سره د چین د طرفه څخه یا د دنیا د طرفه څخه کوم کومک شوی دی هغه دې وښول سي چې کله عبدالله ته کوم شی ورکړی دی ځکه چې دا په دې یو پر سیمه د افغانستان د بارډر دلته هم لکه چې د تبتان بارډر دی دلته د افغانستان بارډر دی د دې بارډر دپاره او د دې ټولو خلکو روزګار بند شو کوم شی د موږ سره شوی دی د یوې هفتې څخه خو زه په دا ماسک پسې یم چې ماسک ماته په پیسو نه رامیلاویږي نو په دې وجه باندې موږ دغه کوشش کوو چې انشاءالله العزیز دغه تمه لرو چې موږ د خپل حقوق هغه خپله کوټه خپل لاس ته ورسو او دا زموږ حق دی هر سړی زموږ نشي تللی موږ به دغه کوشش کوو که د وفاقي حکومت سره او که د صوبایي حکومت سره لیکن یوه خبره تا ته ښه معلومه ده چې صاحب چې موږ په حکومت کې نه یو په اپوزیشن کې یو او دا شی د اپوزیشن په لاس کې د حکومت په لاس کې د اپوزیشن په لاس کې نه دی د حکومت په لاس کې دی د بده مرغه در اوسه پورې خو لا موږ ته خپل پند نه دی میلاو شوی نو دغه اوس حرکت چې موږ وکړي نو تا ته معلومه ده موږ په خپله باندې دغه د خپل مدتي آب دغه ته د یو څو مسلمانانو سره رابطه وسول نن خو مې الحمدلله دغه یو خیرات وکړي چې د ټولې دنیا سره د عذاب پورته کړي او بیا خصوصا د ملک خداداد پاکستان سره پورته کړي او بیا دغه کله د عبدالله د عوام سره پورته کړي دغه وشو اوس په دغه مسلمانانو څلور تحصیله باندې مکمل هغه تقسیم سیستم په حضور کې تی ولیدل او نور به ان شاء الله موږ خپل کوشش روان کړی د سبا سره چې د دې عوامو سره موږ څه کوو مولانا صاحب تقریبا 2 کاله اوس پوره کېږي چې تاسو منتخب شوي یاست آیا په دا 2 کاله کې د فیډرل ګورنمنټ د طرفه څخه کوم امنیت فنډ ورکول کېدی هغه تاسو درکړی دي او که نه دی درکړی نو ولې نه دی درکړی وجوهات څه دي د اپوزیشن په وجه او بله خبره دا شی دلته د سیاست تعلیم او د روزګار عموما دلته مسله ده د دې په حواله باندې تاسو د وفاق څخه یو شی راوړی دی کوشش کړی دی سیداري ډېره ښه خبره دې وکړه زموږ فنډ تقریبا د ایمینیګانو 10 کروړه فنډ دی او موږ ته تقریبا وویل چې دوی به د دې فنډ تجاویز راکوي او په 3 ورځې کې به راکوي او په هغه وخت کې موږ په ځان پوه شو چې په 3 ورځې کې چې دا جومات پر کښېنوي نو خو جومات علاقه ده نو دا شی ریسکېدی بیا ما د مولوي عبدالواسع صاحب سره مشوره وکړه چې دا 3 ورځې کې دا موږ څه وو اول چې یو شی ورکړه چې بیا ریلیز نه سي یو شی ورکړه نو ما د سولر سیسټم په حواله باندې دې ته مکمل د 10 کروړو فنډ هغه چې کوم تجویز و هغه ما ورکړي کوټه ته مې ورسوي اسلام آباد ته مې ورسوي تر اوسه پورې موږ ته پوزیشن ته جمعیت علما اسلام ته زموږ فنډ نه سولر سیسټم څه مطلب سولر سیسټم داسې دی چې تقریبا د 1,10,000 په حواله باندې د کښني کور دپاره د پنکې د رڼا د هر څه کېږي د برګو دپاره هم کېږي نو موږ دا وویله چې ځلکه له عبدالله ډېره ده 10 کروړه روپۍ فنډ کم دی نو دا به بیا داسې چې مثال که ته هر څوک دغه نه یو چا ته حق پکې رسېدلی شي ښه یعنې در اوسه پورې لا تاسو ته صرف دغه د 10 کروړو دپاره چې تاسو به موږ ته سکیمات راکړي نه دا تا د سولر سیسټم تقریبا 50 لکه روپۍ ما د هسپتال دپاره پکې ایښي دي چې هلته دا د کښنیانو دپاره زه بچه نه دي دا کوم هغه دغه چې کمپیوټر دا د دې دپاره مې ایښي دي څه د سولر سیسټم دپاره د هسپتال دپاره پکې ایښي دي نور چې دی نور بس یو شی وکړه نور داسې د تعلیم په حواله باندې که موږ داسې خبره وکړو په تېر حکومت کې کریډټ کالج زموږ هغې شروع شولو هغه باندې کار تقریبا اوس څه کار شوی دی ډېره حده پورې کار شوی دی د هغه فنډ څه دی اوس په مشکلاتو کې اچولی دی فنډ نه ورکول کېږي زموږ د کریډټ موږ ژوب سره یو ځای سره منظوره شولو یعنې چې کله عبدالله د چمن کریډټ کالج او د ژوب هغې تقریبا 3-4 کال دی چې هلته هغه کالج فعاله شوی دی باقاعده کلاسونه کې شته
او بل دلته زموږ د یونیورسټي کیمپس اعلان شوی ول په زاړه حکومت کې پر هغه باندې عمل درآمد نه شي دغه په دې حواله باندې شان ستاسو په نوټس کې دي په کار زموږ کوم تعلیم دی اعلی تعلیم چې چمن یو ډېره غټه علاقه ده ډېره غټه آبادي ده په دغه حواله باندې تاسو څه قدمونه اخیستي دي ما په خپل باندې که ستا یاد دی خپل سپیچ پیم کړی دی ما اول دا ورته ویل چې زموږ په کلي عبدالله کې بایچ دا یو داسې سیمه ده چې غرنۍ سیمه ده لرې سیمه ده او د تعلیم سره د خلک نواقف دي دوې یونیورسټي موږ غواړو یوه د غره په دې خوا یوه د غره په هاخوا او بل زموږ دغه جوړ موجوده چې کوم اسکولونه دي نحوې کې برابر دي باید چې د دې ریفرینګ وشي او باید چې کوم هغه ماسټران غیر حاضري لګوي نو غیر حاضري کوي حاضري نه کوي د دې دې باید چې سم یو بایومټریک سیستم جوړ شي نو دا مې هلته کړي دي او په دا باندې لګیا یم نو خپل کوشش مې روان کړی دی حکومت تا ته معلوم دی چې داسې یو خاطرخواه کار یې په خپله نه دی کړی بیا خصوصا زموږ سره لیکن د تعلیم په حواله خلک دا وایي چې علما هغه د تعلیم سراسري تعلیم ته په نظر نه ګوري ما تر اوسه د مدرسې مطالبه نه ده جنګ کړې د عصري تعلیم مطالبه مې جنګ کړې ده او د دوو یونیورسټي مطالبه مې جنګ کړې ده چې زموږ دا قوم هغه دغه عصري تعلیم حاصله کړي موږ خو د تعلیم مخالف نه یو موږ غواړو چې دا قوم که مدرسې له راځي د مدرسې نظام خو الحمدلله موږ ورته جوړ کړی دی د خپل مدرسې د مسلمانانو په چندو موږ تا ته معلومه ده 2,500 مدارس نن په کلي عبدالله کې داسې فعاله مدارس دي چې د راتبه پورې په ټولو کې سکول هم شته او دیني تعلیم هم پکې شته دا خو موږ په خپله کړي دي لیکن د سکولو په حواله باندې تا ته معلومه د چمن د کالج کوم صورتحال دی او د چمن د سکولو کوم صورتحال دی کیډټ کالج کې دغسې یو کډواله ده تر اوسه پورې ولاړه ده یعنې دومره پیسې چې وارې وشوې بیا منظوره شو بیا په دې کې مشکل څه دی چې تر اوسه پورې لا دا کار نه کېږي او بل طرف ته وایي چې دا خلک دهشتګرد دي بل طرف ته دا وایي دا غله دي نو خود به دهشتګرد کېږي خود به غلجن جوړېږي چې تعلیم نشي کولی او که بیا تعلیم وکړي وده ته د هغه مطابق وده ته نه یو ډیپټي میلاویږي نه د ډاکټرۍ یو سیټ ورته میلاویږي که ورته میلاویږي هغه په پیسو باندې نو په دغه مشکلات خو دي موږ ته نو ځکه دا تعلیم پر شا روان دی په دې کې زما په فکر نه زموږ د خلکو قصور دی نه د علماو قصور دی قصور د دې دی چې توجه نه وکړي پر لوی لوی ښارونو یې توجه ده پر لوی لوی بازارونو یې توجه ده غټو صوبو توجه ده دغه پسمانده علاقه ته دوی په خپله توجه نه ورکړي چې د دنیا څه کومې پیسې راشي هغه هم پر هغه خوا باندې ورک شي مولانا صاحب چونکې لکه ستا د اسمبلۍ د بیان مطابق چې ډېر ښه بیان وي چې د کلي عبدالله داسې سیستم دی چې ماښام په چمن کې سهار په باډر کې د خلکو روزګار د خلکو تجارت او د خلکو رشته داري هلته دی چونکې باډر باندې ښار لاکډون دی او زموږ د خلکو بل ذریعه معاش نشته او دلته نن خلک وغلاو ته مجبوره دي د نانې شبینه محتاج دي د شپې ډوډۍ نه لري کشیان بغیر پر ویل نو په دې سلسله کې تا یا د وفاقي حکومت فلال جدي ګام یا د صوبایي حکومت یا د وزیر اعلی جان یوسف سره یا رابطه یا دا کړې یا د ښار د مخیره حضرات صدقه و چې نن ستا په دغه سره 22 غوایه خیرات سو دلیه او نور واستول سو تحصیلونه د ښار د سوال دویمه برخه مې دا د ښار د مخیره حضرات سره د شریعت چې چونکې ته زموږ یو عالم دین هم د شریعت په رڼا کې د ښار د مخیرو حضرات څه دغه لري اپیر چغزی صاحب ما خو هلته چې کوم سپیچ وکړي هغه کې زه په خپله د دې باندې منت نه کوم پر وفاقي حکومت باندې بیا د وفاقي حکومت دوه ذمه داره وزیرانو ما سره په دې مجلس وکړي بیا راته وویل چې مولوي صاحب سوال هم نه پیدا کړي چې لار خو په دې اوس حالاتو کې خلاص شي د کورونا وایرس دی لیکن ستا دلیل هم معقوله دی موږ د تا سره یو کار کولی شو در پرده چې د اصلي لار مثلا دا چې ته د سوزانو مجلس کې د ګاډیانو مجلس کې او ته دا وایې چې مثال دا لکه د پنډي د اسلام آباد چې سهار د پنډي سره راځي په اسلام آباد کې او بېرته د اسلام آباد څخه پنډي له نو در پرده به موږ داسې یو کوشش د سره وکړو خو د بده مرغې بولې یا د نیکه مرغه هغه ما ورته په سیاست باندې نارې کې اوس به دا ګېټ خلاص شي اوس به دا ګېټ هغه وویل چې دا اوس په ګېټ خلاص بیا به ګېټ خلاص دا اوس کوم مجلس دی نو چې ستا ګېټ خلاصېږي نو تورخم والا به باندې تورخم والا خلاصېږي نو بیا تپتان والا باندې او بل د دنیا ته موږ څنګه جواب ورکوو دا خو د خدای نو په دا وجه باندې بیا ما خدای ستا بیا وویل چې بس صحیح دی نو دوی خو د موږ سره تقریبا یو لار وړل او د ریلیف دپاره چې د ریلیف دپاره دغه مجلس ما ورته کړی دی یو بل به انشاءالله العزیز د دې سیمو د
د کمیشنرو د دې سره په رابطه کې یو د FDMA سره په رابطه کې یو او امکان لري چې ان شاء الله العزیز دوی به د موږ سره په دې کې کومک وکړي خو د وفاقي حکومت سره زموږ دا پټینګ مطالبه ده د جام صاحب سره هم زموږ پټینګ مطالبه ده چې چمن ته باقاعده کوټه ورکړي او کوټه هغه په داسې طریقه ورکړي چې باقاعده چې کومه کوټه ده هغه په مستحق خلکو باندې ولاړ شي داسې نه چې پسونه یا راسي کوي ورننوځي یا بل وسي یا بل وسي نه دغسې دی راوي حالانکه دا اوس سرکار کوټه نه ده بله نه ده دغه یوویشت غوایه تا ولیدل چې دا غوایه پر دا ځای الالم سول او د ټول چمن نمایندګي هم موجوده ول او دا ټولو ته ما دا وویل چې دا د جمعیت علما اسلام په خلکو به نه تقسیموي چې کم غریبان دي هغه د نیشنل پارټي سره تعلق لري د پیپلز پارټي سره تعلق لري مسلم لیگ نور سره تعلق لري پښتونخوا ملي پارټي سره تعلق لري چې د PTI سره تعلق لري چې د کم تنظیم سره تعلق لري واغه خلکو ته چې غریبان دي واغه ته به ورکوي په دې کې هیڅ د پابندي نشته چې دا د جمعیت ته ها جمعیت کړی ده جمعیت به نور حرکتونه هم کوي او لیکن خو د هغو مسلمانانو سره به کوي قطع نظر د دې چې دا زما خپل کارکوند دی دا پردی کارکوند او د مخیر حضرات د مخیر حضراتو څخه هم زما دا امید دی د هغه څه د اپیل دی چې د چمن خلک که اوس هم په صحیح معنا باندې دی راپورته سي او د خپل زکات راوباسي او د زکات سره یو 0% خیرات راوباسي چې موږ به بیا نه د وفاقي حکومت ضرورت ولرو او نه به د صوبایي حکومت ضرورت ولرو ورته موږ د خپل شي اجازه در پرېږدو لیکن دا امید خو نه لرو خو بیا هم دا ورته وایي چې دا د الله د جانبه پر موږ لازم ده دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پر موږ لازم ده چې موږ به د دې خلکو د دې په غم په دې په تکلیف د دې په مسکینی د دې په غربت د دې په لوږه ځان خبرو ام که ځان نه کوي خبر که ځان نه کوي خبر بیا موږ په هغه ذخیره اندوز کې راځو چې د ذخیره اندوز ډېر غټ خراب انجام دی په ورځ د قیامت باندې هغه په دې چې دلته د انسان د دې مسلمان حیثیت د یو جسد دی په یو جسد کې دا کېدل چې دا ګوتې دي کاټیږي او زه دې په آرام یم او دا غوږ دې شکېږي او زه دې په آرام یم پزه دې مې پرې کېږي زه دې په آرام یم سترګې دې مې وځي زه په آرام یم داسې نشي کېدلی په یو جسد کې مسلمان باید چې داسې وي چې یو غریب دی یو پیسو والا دی یو بیا د میډیا والا دی میډیا والا به نارې وي ورښیي به چې دا غریبان دي دا دې نه دي خو نه ده خوړلې دا دې نه دي کړي پیسو والا به د جوب ته لاس وړه چې پیسې به راباسي علما به ودې ته ترغیب ورکړي چې پیسې ورکړي او د دې مستحقه دا دی نو بیا به انشاءالله موږ یو قوم سو د الله د جانبه به د عذاب د موږ سپورت شي نو کېدای شي د عذاب نور ټینګ شي مولانا صاحب که چیرې راسمه زما یو سوال دا دی چې چونکې دا یو بلا راغلې ده یو وبا راغلې ده چې هغه نه موړ پرېږدي نه مسکین پرېږدي نه مړه پرېږدي نه سپینږوري پرېږدي نه زنانه پرېږدي نه کوچنی پرېږدي په دا وبا کې آیا زموږ وفاقي حکومت زموږ صوبایي حکومت زموږ ضلعي انتظامیه ناکامه نه بولي چې در ننه پورې یوه میاشته لا زیاته وسوه چې دا وبا راغلې ده در ننه پورې و موږ ته د لاسو پرېوللو طریقه نه ده راښول سوې در ننه پورې موږ ته د ماسک اغوستلو طریقه نه ده راښول سوې در ننه پورې موږ ته هېڅ حفاظتي تدابیر نه دي راښول سوي سوای د هغه کافرانو دا کافر فیسبوک دا کافر یوټیوب دا هغه کافرانو ډاکټرانو یا څه مسلمانان ډاکټران چې پر یوټیوب او فیسبوک راځي چې لاس به داسې پرېوړي ماسک به داسې واغوندي په دا کې ډي سي صاحب هغه ورځ په پریس کانفرنس کې ما مشوره ورکړه چې ته د علاقې د مشرتانو علما راوغواړه صحافیان راوغواړه سوشل ورکران راوغواړه د پارټي د یونټانو ملګري راوغواړه کم سې کم دغه ټریننګ نن د سیول اسپتال ډاکټر ما نه دی لیدلی په چمن کې زه میډیا والا نن ما هېڅ سرکاري اهلکار نه دی لیدلی چې دی دې او ما میډیا ته دا ترغیب راکړي یا زما د ماجد په ملا ته دا ترغیب ورکړي یا د یو پارټي ملګري ته دا ترغیب ورکړي چې ته لاس دا رقم پرېوله ته دا رقم د دا وبا څخه ځان وساته صرف او صرف سیرانان په روډ کې دیش موټره پرله پسې حالانکې ښار په خپله رضاکارانه تور ښار بند شوی دی نو دا آیا کوتاهي نه بولې مرکزي حکومت خو ناکامه دی او موږ خو د دې څه بغیر چې د کورونا په وجه ناکامه دي د اوله سره وجدا ناکامه دی صوبایي حکومت هم ناکامه دي ځکه صوبه خودمختاره ده او بیا ظاهرا برته پر دې لاره تلل یو زلفي بخاري دی دونه څونه دی غالب صاحب دی ګرده دا صوبه دی په لغت ته وایي د صوبې مالک خو نو هم ته یې او اختیار هم د تا سره دی په کار دا نه ده چې اوس هم دا کم پل پسې واقع دا کومه کورونا چې راغلې ده دا دغه د ظاهرین د طرفه راغلې ده او اوس نو که په یو کونج کې ښکاره کېږي په بل کونج کې ښکاره کېږي سبب یې دا سو
اول خو دا غټه ناکامي سول چې تا بارډر ولې ایله کړي بیا دې ایله کړي نو خو هلته یې وساتئ 15 ورځې 20 ورځې میاشته قدر دا دلته چې اوس ګرده صوبه دې لاکډاون کړل او دومره خرچه موږ کوو یا یې په خپله کوو یا په بل کوو دا به پر دغوی بارډر کړی وای دا خلک هم دا هلته تم کړي وای دا خلک هم دا هلته درولي وای چې ښه جوړ سوي وای بیا به مې راوستلي وای دا خو ناکامه دي پاته سوله زموږ زړی انتظامیه خو زم وړموره چې راغلم د کمانډنټ سره مې په دې حواله باندې میټینګ وشو او بیا مې د ډي سي سره میټینګ وشو ډي سي صاحب خو دغه خبر نارې راته وویل چې انشاءالله العزیز زه کومک در سره کوم زه همکاري کوم چې تی څه وایاست زما په فکر د دې په لاس کې به هم دا شی د ضلعي انتظامیه نه لکه موږ نو دا خو به د صوبې څه یا د پی ډي وي څه دې له یو شی راځي نو دې بیا پر مخ د ښي او دغه رقم کمانډنټ ته ما دغه مجلس وکړي چې لکه اوس په توبه کې دي یا د توبې موټران دي یا زموږ د دې چمن موټران دي چې اندر په چمن کې چلول کېږي د دا په حواله باندې د کوم نوی راغلی دي دا شاید اندازه یا نه دي ورته معلومه یا څنګه نو ټکټر دی د ټکټر د کاغذان نسته موږ ورته چې دا خو په کار دا چې په توبه کې په کله عبدالله کې یو بیا څو کاروبار کوي پر ملک باندې دورې باسي هغه راګرځوه د هغه موږ مخالفت نه کوو هلته پر سیدانیت باندې راګرځوئ دلته چې په کلیو په ښار کې سره ګرځي د ګلستانه در چمنه در دې ځای سره ځي راځي دا باید چې ازادي یو طرف ته بارډر بند بل طرف ته دا بند او بل د پسو په حواله باندې اوس ما اراده ده وپد مې جوړ کړی دی چې د ده سره مجلس وسي دا پسونه چې دلته ولاړ دي په دا کله کې نو دا دلته څه شي خو یا به مړه شي یا دې دورې واستي یا دې پر دې خوا راولي او دوم مجلس هم دا دی چې ګر سره دا ښار هم یو شی خوري که بیا نه خوري نو دا به د کومې خوا راځي نو چې دا یې خوا شی بربند شو دا د خوراک یو شی خو باید پوره ایله د دې خوا څه بل ملک ته موږ ورله کوو لکه سبزیجات نو د دې د خوا هم که پسونه موږ له راځي باید چې رایله شي نو د دې په حواله موږ پرون هم رابطه ورسره وکړه نن خو بیا دا دی موږ په دې خپل خیرات اختصولو کېدای شي سبا موږ دی له ورسو او دغه په حواله مجلس سره وکړو افسو والا راغلي دي هغه درخواست راکړی دي نو هغه یا د سبزیجات پر دې حواله باندې مجلس سره وکړو کمای خودي ته خو یې طریقه شه زه خو هم طریقه مشوره د طریقې سره موږ ته ملاویږي نه ماسک دا تا ته طریقه زده نو چې نه ماسک نه چی شته کومه دی ماسک په چمن کې شته هسپتال له ورسه شته بازار له ورسه شته بل ځای نه شته د دې دا نه غواړو هغه د چین څه چې راله خو دې راکړي ستا په هسپتال کې دا شی شته چې وګورې چې دا کورونا وایرس دی دا نه تا له چې چین درکړي نو هغه خو راواستوه کم څه کم یې وایي ته خو یو کټ دوه او پنځه دا خو راواستوه نو تا څه کله چیرې دی یو شوکت خادم له ولاړه کوم ځای نه ولاړه ودېښي پر میډیا کې دا خبره ښکاره کړي څو شی راغلی دی د چین سره زموږ سره چې دا اوس مدد وسو څه سولو د بلوچستان سره څه وسو د بلوچستان سره وسو بیا د بلوچستان سره بیا د هر ځای د بلوچستان متاثر د بارډر دی یو لکه تفتان یو لکه چمن په دا کې خو در اوسه په تېمینې تاسو اطلاع نه سم نه کمانډنټ ته اطلاع ستا نه زما وډیسي ته اطلاع ستا نه زما ډاکټر ته اطلاع ستا نه میډیا ته اطلاع ستا نو خو نسته نو شی نسته بل په دا ځای کې کوتاهي نه بوله جمهوري صاحب چې زما پر 1500 آبادي 1500 میټر ژوندي آبادي ته کورنټاین کیمپ جوړ کړي او بل د پرون دراسي محکمه تعلیم دا فیصله وکړه چې زما د انجونو اسکول زما د انجونو کالج زما د انجونو القوانو اسکول زما د القوانو کالج د ښار او د محمود آباد او د آس پاس دا کورنټاین سنټران وګرځول آیا د چمن کې لا خو ډېره پراخه آبادي لري لکه روغانۍ لکه اوس کېډټ کالج عادي تعمیر که سره چت بدلی دی لکه توبه لکه دا نو بهتره نه وه چې ته د ښار په مابینځ کې مریضان راولي چې دا که سره د ښار څه وباسي د کورنټاین سنټر جوړ نه د راوستو مجلس په شاید نه وي چې د بله ځای راولي نه د هغه ځای کورنټاین د هغه ځای صحیح هغه چې هم د ښاره وباسي نو دا نه ده بهتره هغه باندې خو ښه دی خو زموږ ته دا هم نه ده معلومه هغه خو هم دی وایي کنډر دی که کنډر نه شي نو بیا خو ښه خبره ده چې هلته سي لا ښه دی یو څه به بیل سي که چیرې په هغه کې د اوسېدو ځای وي په هغه کې ترتیب وي بیا خو دغه خلاص دی پکار دی که نه ایمرجنسي خو نو اوس خامخا به یو ځای به ساتي په کوم ځای کې ساتي هغه کې به لا موږ د دې سره څه همکاري کوو د جمعیت علماءستانو طرفه څخه د مولانا صاحب د طرفه څخه دغه هدایت دی چې ته به د انتظامیې سره همکاري کوي په دې شیانو کې او موږ هم همکاري ورسره کوو او ملګري ورسره کوو او هم د دې سره مطالبه کوو چې باید چې څه شی راځي هغه په صحیح معنا باندې په مستحقینو باندې ګاز شي او په صحیح معنا په دې خلکو باندې استعمال شي موږ په دغه وخت کې لا هم یو شی چې هغه راځي د غریبانو دپاره د مسکینانو دپاره هغه یا د قرابت په وجه یا د ملګرۍ په وجه یا د انډیوالۍ په وجه یا یو غریب پاتې هغه ته د یوې
یوې کټې وي یا د یوه دغه نه رسېږي او بل ته پوره یو 15 پسونه 19 پسونه 20 پسونه ورسېږي دا شیونه مناسبه کار دی دا خو زه بیخي ناجایز بولم او تر دا بالا ظلم سته هم نه چې موږ دی کوو په کار دا ده زه د خپل کور خپله سرمایه ورسره وباسم په دا وخت کې په دې عوامو تقسیم کړم دا نه چې دا یو اشتباهي لیدل دې کې د سرکار یوه پیسه هم نشته دا محدوده یو څو کسانو دا اوس هم موږ د سبا دغه ترتیب روانول غواړو د جمعیت علما اسلام د پلیټفارم سره چې موږ به په خپله باندې هم د کوشش د دې عوامو سره کوو د وړو در حده د غوړو در حده مثلا د ادبیاتو در حده خپل کوشش او مهنت به روانوو کوو به نو اوس به دا حکومت ته خو نسو کښېنستلی نه به دا ثباته کښېنستلی سو دلته به خلک د کور په څنګ کې راته مري ورندارګانې به بغارې راباندې وي مندې به بغارې راباندې وي نو موږ به څه کوو موږ خپل مهنت خپل کوشش په کار اچو مولانا صاحب په چمن یا په ضلع کې عبدالله کې د منشیاتو یو ناصر دا وخت پر عروج باندې دی مختلف پرایویټ سنټران یا د منشیاتو چې کوم مادي افراد دي د علاج لپاره خلاص شوي دي خو د هغو سره هم د سرکار د طرفه داسې کومک نشته چونکې ته د انسداد منشیاتو کمیټۍ انسټډي کمیټۍ د قومي دغه چیرمن دا په حواله باندې ستا یو سټیټمنټ راغلی تعلق زه په چمن کې یو شغټ هسپتال جوړوم کم کسان د منشیاتو عادي د هغه د علاج معالجې لپاره نو مولوي صاحب په دې حواله باندې څه پیشرفت شوی څه پرمختګ شوی اوس دا دی چې کله زما اول میټینګ وشو د دې سټیټ کمیټې نو ما دا خبره وکړه چې چمن کې عبدالله چې بارډر دی د افغانستان له طرفه څخه دا شی راځي هم دلته د دې تی ولې دلته یو سنټر نشته دا سنټر چې د انسداد لپاره وي هلته پوسټ موجود دی تی وایي چې ستا خبره خو صحیح ده نو بیا ما دا شی کې کښېښو ویله ته باقاعده هغه دپاره پیسې و شی هغه یې ښوول سوی دی صرف د مځکې په حواله باندې موږ لګیا یو چې مځکه پیدا کړو یو سم موزون ځای د څلوره کاله ځای چې په هغه کې د هغه دپاره هسپتال په هغه کې د هغه دپاره معالجه په هغه کې د هغه دپاره بیا د دې خپل کوارټر مسجد دا و هغه د هغه دپاره ورته تعلیم ورکول دا شیان هم وي دا به انشاءالله العزیز په لږ وخت کې د دې افتتاح وشي اندازه هم داسې ویلی شي چې څو وخت په دې کې لګېږي او واقعي دا کار سوی دی واقعي دا کار سوی دی خالص د مځکې په حواله باندې مجلس دی درې څلور مځکې موږ کتلي دي نو په هغې کې بعضې د سرکار مځکې د سرکار دي خو هغه دلته بیا یو خلک ورته رکاوټ شوی دا زموږ نو موږ بیا سره لګیا یو چې خپله مځکه رانیسو یا که داسې یو سرکاري ځای میلاو شو چې هغه متنازع نه وي بس بیا پر هغه باندې کار شو مولانا صاحب دوې مسلې د ښار بلکې درې مسلې یوه چې د ګس چې هر حکمران راغلی دی هغو هم هغه وعده کړې ده او زموږ هر ام پی ای یا د ښار یو مخور سړی چې تللی دی په یو لوی مجلس کې هغه هم دا مطالبه کړې ده یو د ګس په باره کې او دویم زموږ د بجلي تا په قومي اسمبلۍ کې هم بیان وکړي بیا د هغه بیان څه شپږ میاشتې تقریبا یو څه شرا روانه وه خود ساخته بدماشي لوډ شیډینګ چې هغه زموږ درې ورځې بجلي ګس رینه په هفته کې د یوې ورځې بیا دا رقم وي چې هغه پر یوه پیسې د یوه کور دا دومره تیز وي چې هغه حالات د فریج هغه د استریان دغه سوځي او په یوه کور کې دومره کمزوري وي چې هغه بلپ هم کتل نه ورته کېږي چې مثلا دومره شی څوک نسي لیدلی نو د بجلي په باره کې دا زما دویم سوال یو د ګیس په باره کې یو د بجلي په باره کې او دریم د نادرا د صورتحال په باره کې چې آیا ستا د راتګ سره په نادرا کې ستا ډېر کوششونه ولو چې وین هم رالی څو وینان رالو دلته سره پر علاقو سره ولاړو د نادرا په باره کې چې کوم ستا رپورټس دي چې ستا ملګرو تا ته درکړي دي یا ته دلته کومه مشاهده لرې څومره بهتره سوې ده او څومره بهتري غواړي چکزی صاحب ما د ګیس په حواله چې کوم زما خپل بیانات روان دي مخکې هم سروي سوي دي خو هغه سروي زما په فکر زه مکمله نه بولم هغه سروي د کلا عبدالله پورې سوي دي چمن پکې پاته دی ډایرکټ نو زما خوښه دا ده چې کومه سروي کېږي هغه د ډایرکټ د سیدامي د څه چمن ته اوسي د چمن څه چې بیا پر عبدالله خان علي عبدالله خان ولا ته دې میلاو شي چې بل ور دی خلک ورسي ډایرکټ چمن ځکه د چمن آبادي هم ډېره زیاته ده او بل په چمن کې چې کم اوس ستا د چمن څخه کم انکم میلاویږي هغه په اربو دی یو او بل د آبادي زیاته ده دوه نو د دې په وجه باندې موږ وایو چې چمن ته دې میلاو شي
بیا موږ د ګلستان هم نه مخالف د کلا عبدالله هم نه مخالف لیکن دا چې واري دورې ولاړه اوږده بیا پر چمن باندې راځي نو دو د اوږده تګ خو باید چې سیده راسي دې ته دې لینک ورکولی سي زما خپله سروې داسې سروې په ذهن کې ده او د دې سره چې چا چا سره مجلس کړی دی نو هغه هم دغه راته وایي چې بلکل دا ستا مجلس چې دی معقوله دی یو دویم د دغه په حواله بجلۍ په حواله ما مجلس وکړي 12 ګنټې شو نو یو خو دا جانبوج کار کې چې دا دلته کوم ترتیب روان دی یو دویمه خبره دا ده چې ستا د ضلع کې له عبدالله سره څه درخواستونه ولاړو چې د دې څه مقصد والله عالم خو بانه یې دا ورته کړې وه چې زموږ اوبه ختمې شوې نو دا بجلۍ چې دی دا 12 ګنټې مه کوه د 12 ګنټې بجای 15 ګنټې هغه یو 15 میاشتې چې روانه وه د هغه بعد فورا برته د ضلع کې له عبدالله سره درخواستونه ولاړو بیا زه بله ورځ ورغلم عمر ایوب له بیا مې ورته وویل چې دا 2 کاره موږ مشکل لرو یو خو بجلي را 12 ګنټې کوي بل زموږ څه فګران کم دي هغه نه دي دا لوډ شیډینګ چې کېږي هغه دا دی اوس یو 2 3 څلور زما په خیال اصغر مې دغه کړي دي را منظوره کړي دي پر هغه سایډ باندې دي یو 2 3 پر دې سایډ نور هم غواړي هغه چې محمود آباد فیډر پر پشت نمبر پروت هغه غورځولی دي که څه شاته بس هغه غورځولی دي هغه به زه رامخته کړم انشاءالله العزیز نو یو 2 3 به موږ کوشش وکړو نو د هغه سره به دا بجلۍ حاکم لکه ته چې وایه د راغله بیا کاره ده نو اوس به انشاءالله بیا موږ خپله دا کوو یو شی نو په موږ کې هم لږ کمی شته خو هغه هم د انتظامیې کار دی وایي بل نه جمع کېږي نو چې نه جمع کېږي دغه بجلي کاټ کړه چې د چا د هغه ته یې ورکوه هغه ته ورکوه 12 ګنټې که 14 ګنټې که 15 ګنټې چې څوک بل جمع کړي نو هغه ته یې ورکوه چې نه جمع کړي د هغه د کاټه داسې موارد چا خو بیا هم موږ عوامو ته وایي چې په دغه نه ډېرېږي په کار دا ده چې موږ بلونه ورکړو او دا ګه سره په دې باندې خو اودس کوو لمونځ کوو دا رڼا ده د دې څه معنا چې دا دونه شیان کولی سو د کور سبزي راوړلی سو دا یو د بجلۍ او د نادرا صورتحال نادرا خو الحمدلله چکزی صاحب تا ته معلومه وله په نادرا کې دلالي درته معلومه وله په نادرا کې دلالان در معلوم ول په نادرا کې کم ظلم در معلوم ول کومې پیسې در معلومې وې چې روانې وې چې زه راغلم دغه وخت څه یو څه تصویرونه خو ما راوځړول نو هغه یا ما راوځړول یا یو چا راوځړول خو هغه آخر دا هلته ورسېده چې زموږ تصویرونه شي واقع بیا دا وصولو چې ما ته اپرونه به سوي چې ته په دې څه کار لرې مولوي صاحب موږ کار سره لکه ګسه به تا ته مره یو څه شی پکې درکوو ما له زه دې خطا کم داسې نه ده نو زما دا اوس یو کال او 15 کاله سره مقایسه کړي دا به پر زیاتې چې څونه شناخت کارونه مسلمانانو د جوړ شوي په توبه کې ویرونه وچلېدل په ګلستان کې وچلېدل په عربي کې وچلېدل دلته په چمن کې دغه سکام کاڼه سره واخې د بیا در دغه بغرې پورې یاره دی کلی به نه یې پاته چې هغه ټولو له وین نه یې ورغلی او برته د هغه وین شناخته کارت نه یې راغلی موږ دا ورته ویلي دي چې که چیرې د یو چا هغه خپل قواعد برابر وي هغه ثبوت لري د هغه د دې جوړ شي نه لري د هغه د مه جوړوه د پیسو کاته د شیش سره د پیسو کاته بنده کړه او دا یو جانبوج کار کې یو ماحول جوړو دلالان جوړو سترګه به وویله چې چکزی صاحب چې دی هغه خو ټیم نه لري یو 2 چکره ورکړه نو چکزی صاحب راوایي چې ګوره بس هېڅ همت ته واخله 100,000 روپۍ واخله سبا را شنه کاټ راوباسه 100,000 روپۍ به شنه کاټ راووه پروت به د دوی سره نه به ورکوئ چې جوړ به ونه یې ورکوئ جوړ به پروت ولو دوی به په دې دغه کې سره ګرځېدل المارۍ کې ودرېږه نسته نه دي راغلي ها دي دا دي دا دي نو هغه الحمدلله اوس دونه سهولت وسو مخکې به دا خلکو لیدو کې ولاړو څه به کول څه به کول بیا اوس یو مکمل ویټ فتایدلی بل باقاعده هلته موږ ودراوئ د سهولت لپاره نو په هغه کې مثلا جلا کار روان دی په بل کې جلا کار روان دی خو زموږ د چمن یو مصیبت دی اوس ته پر سرکاري ځمکه باندې یو شی نشي جوړولی لا هم هغه خپل سرکار درته ولاړې وي یا نه در کوم نو اوس خو دا هم سرکار دی دا نادرا هم د سرکار ده ګټه هم د سرکار ده ځکه هم د سرکار ده باید چې حالانکې دا ډیجي چې راغلی دی د دې کور ودان 1 روپۍ نه خوري یعنې یو صفا سړی دی په دغه صفاوالي باندې موږ کور ودانۍ هم وایو او د بل سنټر دپاره تاسو دلته کوشش کړی دی کړی مې دي هغه راته ویلي دي چې مکمل یې موږ جوړوو او هر څه یې پر موږ باندې دي نو ځکه خو را پیدا کړي د سرکار بل اداره یا ضلعي انتظامیه یا ریلوې یا بل اداره هم ځکه نه ورکړي نه ورکړي عام وفاقي اداره او عام وفاقي اداره د عوامو ریلیف هېڅ نه ورکوي او مولانا صاحب اخري سوال به دا در باندې وکړم چې چمن کوټه
80 کیلومتره 80 کیلومتره 100 کیلومتره لار او د درځن څخه زیات چک پوسټونه آیا دا واقعي ضروري دي دا نشي کمېدلی دغه چک پوسټونه خو دغه د ډېر د دې ضرورت نشته یو دوم مجلس دا دی چې زما او ستا چې دلته د لیویزو چک پوسټونه دي دا د دې دغه د ضرورت شته او کوي څه بالکل صحیح دي د ښار د امن په حواله پکار دي د ښار د امنیت په حواله چې امن پکې راشي یو مسلمانانو ته سهولت پکې میلاو شي زه کله کله په دغه موټر کې سپور یم یعنې دوی و ما ته لا پام والله کوي دی و دا بوټ ته پام وي خو هغه خپلو پیسو کې سوچي چې دا پیسې و داسې مړی ولاړ داسې پیسې رانیږي دغه د سریعام دا دنده شروع ده پر دغه رشوتخوري پر شروع ده نو اوس دغه ذمهواري د چا ده نو په دې حواله باندې ما په خپله دا زموږ جومات جوړ نه و اوس جوړ سو زه د دې سره یو مجلس کوم مجلس ثبات اول زموږ د علاقې خلک دي نه ده پکار چې اوس دا موږ در اسمانه ورسو که چیرې په دې باندې دوی بیا دا نه کوي بجای دي چې سهولت عوامو ته ورکړي مشکل عوامو ته جوړ کړي نو بیا به زه په مرکز کې بیا د دوی په خلاف باندې مجلس کوم مولانا صاحب دلته زموږ بعضې خلک ډېر شکایتونه لري د ایم پي اے صاحب څخه د ایمینیا صاحب څخه بعضې په دا فیسبوک باندې ډېر کمنټونه هم کوي چې ایم پي اے صاحب نو څه کړي دي ایمینیا صاحب نو څه کړي دي ورک دی یو په اسلام آباد کې پټ دی یو په بل کې خلکو مسخرې هم جوړې کړي دي په تمام پاکستان ایم پي او پورې ایمینیاګانو پورې وایي والله موږ ته که د کرونا څخه ځان ساتئ داسې لکه زموږ ایم پي اګانو ایمینیاګان کورو کښېنئ په اسلام آباد کې کښېنئ په کوټه کې کښېنئ نو آیا پر تی ګاټ ولاړ دی ستاسو ملاقات ناممکنه دی تاسو خلکو ته جواب دی نه څه وجه ده ډېره مننه چغزی صاحب خبره خو دم دغسې دغه عوام دغه حق لري چې دا سوال وکړي لیکن بله ورځ ما په ګپه کې وویل دی نه چې ته وخشبېږې ما بیا د ما چې د خره سبارې لسې وایي ایمینې چیرې دی ایم پي اے چیرې دی اوس دا خبره د ایمینې او د ایم پي اے کار نه وي بله دا ده چې بعضې خلک هغه قرآن اخیستی دي دلته دا پیک ایډیانې جوړې دي حقیقت نشته بې بنیاده مجلس روان دی یعنې داسې بې بنیاده مجلس روان دي چې هغه بالکل د حقیقت څخه ډېر لري خو موږ دې خلکو ته وایو چې موږ ته نقصان نه رسېږي موږ هم بندګان یو ګناهګار یو او دغه زموږ ګناوې باید چې دوی په غاړه نه واخلي دا رقم چې بې ځایه بې ثبوته بې یو شي مجلس وکړي اوس زموږ جمعیت علما اسلام دا د تحصیل هم جوړ شو ضلع هم جوړه شول ما و دې ته وویل ما ورته ما ته سړی وټاکئ هغه داسې سړی چې د ورځې دې 3 واره ما ته ټلیفون راکوي زه به هغه ټلیفون هم پورته کوم او هم هغه کار لیکن یو شی دی دوی به دفتر سمبالوي په دفتر کې به هر غریب مسلمان راځي ستا درخواست دروړي ته به در ما پورې رارسوي اوس نو زه ایمینې یم نو خو زه به په اسمبلۍ کې کښېنم که نه په میاشت کې خامخا اجلاس دی زما د انټي نارکوټکس د کمیټې اجلاسونه دي د وفاق المدارس اجلاسونه مې دي او په هغه اجلاس دوران کې اکثره وخت زموږ د موبایلونه هغه بار پراته دي دننه لاندې نو دغه د جامر لګېدلی په اسمبلۍ کې کار نه کوي هغه ما چې کوم پی دی هغه ته چې ټلیفون ورکړی دی چې ټلیفون راوکړي څوک یې زه پی یم مولوي صاحب چېرې دی هغه په اسمبلۍ کې دی بس ټیک دی هغه وایي څه وایه څه کار دی وایي نه بیا زه مولوي صاحب ته وایم اوس نو دا که 20 ټلیفونونه راتلل که 100 راتلل یوه خبره نه ورته کوي نه ورښي نو په دې حواله باندې که موږ داسې سو چې د دې خلکو درد نه اورو د دې خلکو غم و تکلیف نه اورو موږ پړیو او که چیرې بعضې داسې مجلسونه یي ایمینې دوی ته معلوم دی چې د ایمینې پنډ څو دی اوس ما ته یو ملګری ټلیفون راوکړي ما ته برمه راکړه بل راته وایي ما ته ټرانسفارمر راکړه بل ما ته وایي چې پلانی شی راکړه دا خو به داسې وي چې اوس فنډ رالی د جوبه څخه خلک نشي کولی هغه فنډ که چیرې زه پټوم هغه ګوله که چیرې زه په خوله چښم نو بیا زه پړ یم او که چیرې هغه شی نه وي نو ته ما ته درخواست راکړه زه به خپل کوشش شروع کړم که چیرې دغه زما سره ومنل سو اول دغه زموږ ورور دی ته وینې ستا یو تربره دلته یو وخت تقریر کوي پر دې باندې خره ولاکه ولاړ شي نو دا روډ دی دی ورته به پکې واچو ما اوس نو بیا نور ډرامه مه راته جوړوئ ته یې وارې ودرېږي دا فنډ راشي دا به د عامو خلکو ته ورکړو بیا به محنت وکړو دا روډ به جوړ کړو چې نه یې جوړوي هم یې ویډیو کړې وی دا د ایمینې د کور روډ دی مولوي صاحب په ګرد ما خو سیندلي زه ګرځېدلی یم حالانکې موږ پر مختلفو روډو باندې دونه خراب او مات روډ ما نه دی لیدلی لکه دغه خراب مات روډ به زه جوړ کړم بیا که دغه کوم یو ټووالا تا نه ولیدلو دا دې اوس ما او تا سره ناست زه به دې خو یې وایستل نه چې دا خو پوره روغاني دی دا ګرد علاقې دي دا کار دی نیمه چمن پر ځای دا اوس میډیا
ستا میډیا سوشل اول د دې غټ نقصان دا دی دا هغه روډ خو به دغسې جوړېږي دا خو زه یو کور پر پروت یم او په ټوله چمن کې د دې بېکاره روډ نشته ما دا به اوس هم درته دا دې اوس پاته دي پر ما اعتراض دی زه به دا روډ جوړم کړم انشاءالله العزیز زه به دا روډ جوړم کړم بیا به دا کمنټو ته ګوره ته جوړ کړه کمنټونه مشهور پر دې نیمه چمن بیا زه کوشش پر لګیا دی انشاءالله العزیز او دا پر دې باندې سلسله کاریز پر دې باندې روحاني کاریز پر دې باندې دا کاریز وستان کاریز حتی د ګلستانه پورې اوړي د ګلستانه پورې د سپینې تیږې پورې څو کاریزونه څو کلي او دغه لنډي کاریز دا ټول وطن پر پروت دی او دا دونه مخلوق افغانستان تر باډر پورې بالکل پر تمام دا یې سوچ وای چې مولوي صاحب دا سړک دونه خراب دی کم سے کم دا به ځان سره مولس کم سے کم دا خو دي جوړاوي خیر ما خو بیا هغه ته کتل چې وای خو یو څه نور کار وسی بیا به ته پر د خپل باندې راوګرځېږي اوس ما نسبت ورته کېږي هغه نو په دې خاطر باندې هغه وځړېدی زموږ هغه پنډ زیږړي وځنډاوي اوس هم په هغه پسې لګیا وي که چېرې دی نه اوس ورته به بیا ویلې زموږ د یو علاقې یو ناظم وو مولوي صاحب زه به خبره درته وکړم نو زما صاحب پوښتنه کول موږ ځای په مجلس کې ناست ولو دومره څه چم کړی و کم وخت د سیټي فېډرال شروع شو نو دا اول کور له سیټي بوتي د بجلي لاینې بوتي او دویم ماته یو ټیوبویل ولو د ټیوبویل د ښار د خولې څخه نل ولګېد و ما ته اوس د بجلۍ و د اوبو مسله حل شوې ده دا به ټول ستا په کور پدې وکړه چې جواب ورکړو و تا د ګرمۍ د خولې څخه پایپ ولګوي ستا مسله شوه او د بجلۍ هغې د سیټي لاین نه څه ولګوي نو موږ دا وایي چې کم سے کم دغه روډ جوړ شي د خلکو کمیټونو دا شام خو مشهور په دې باندې موږ ته سر نه خلاص دا داسې دا د دې خدمتونه چې ستا دغه میډیا چې کوم کمیټونه کوي بیا ځایه هغه ټیک دی چې پر ځای وکړي هغه زموږ لپاره سبق دی ډېره مننه کورودان دا و زموږ سره مولانا صلاح الدین ایوبي صاحب چې د ضلع کلا عبدالله امیني او د وفاق المدارس ناظم د بلوچستان او د انټي نارکوټکس سټینډینګ کمیټي د قومي اسمبلی چیرمن نو موږ هیله لرو توقع لرو چې زموږ هر نمایندګي د هرې پارټۍ څخه هغه جوابدeh دی د عوامو هغه د عوام ته جواب ورکړي که چیرې دی جوابدeh نه سي 15 کاله دی هغه تیریږي بیا برته دی دغه عوامو له راځي دی داسې نه دی لکه یو سرکاري اسټابلیشمنټ افسر چې خپله نوکري یې وکړه نن په یوه ښار کې بل په بل ښار برته به عوام د ده محاسبه کوي نو موږ دا یقین کوو موږ دا خواهش لرو چې مولانا صاحب نور هر څوک چې د دې هرې پارټۍ سي د هر دغه سي د کونسلر د سیټ څخه ونیسي در چیرمن در ایم پی ای در ایمیني بیا در هر سیټه پورې هغه باید چې د عوامو جوابدeh کې ځان عوام او د عوامو څخه دا اپیل کوو چې تاسو د شا د خوا کاغذ زموږ ایم پی ای صاحب دی کاغذ زموږ ایمیني صاحب دی کاغذ زموږ کونسلر صاحب دی کاغذ زموږ افیسران دي د شا د خوا کمنټونه غلط مه پسې کوئ مخامخ راسئ زموږ د روغاني روډ دی په میب کې معزز مولانا صلاح الدین ایوبي صاحب وویل دستې په میب کې نقشه درښیي اصغر خان اصغزی وویل په میب کې نقشه درښیي کاریز کې کور دی نه ګاټ پر ولاړ دی نه شی پر سر ډایرکټ راکړای سي دلته در لاس نیوای سي چې زما سره دا ناجایز سوي دي یا ستا په وجه یا د سرکار په وجه ته ولې زما سره ملګرتیا نه کوي نو بجای چې د غلطو کمنټو بجای چې د شا د خوا د ویلو در هغه باوجود د دواړو کورونه په چمن کې دي تاسو راکړای سي در لاس نیوای سي بلکې مولانا صلاح الدین ایوبي صاحب د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري جمعیت علماء اسلام د ورثه الانبیا د علماو جماعت او علما پر موږ هغه قدر لري چې د عالم خوب د عابد د عالم خوب او د عامي عبادت نه دی سره یو شی بیا هم که چیرې دی پر یو سیټ راسي دی ځان و دې ته ټاکلی دی چې موږ د خلکو د مخه جوابدeh سو ډېره مننه کوربدان